بطل الحكومة لا منظور بطل الحكومة لا منظور عمران ترى جان صار بشمار بشمار عمران ترى جان صار بشمار بشمار हम लेके रहेंगे हम लेके रहेंगे आजादी हम लेके रहेंगे आजादी तेरा बाप पिता का आजादी तेरा बाप पिता का आजादी बड़ा हुकूमत ना मंजूर बड़ा हुकूमत ना मंजूर बड़ा हुकूमत ना मंजूर इमरान खान जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद हम लेके रहेंगे आजादी हम लेके रहेंगे आजादी 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 जिंदाबाद مونږه نن د عمران خان باره کې روتو چې کوم د غلو دا ټولګي را یوځای شو دا امپورټډ حکومت د هغې خلاف روتو ځکه چې عمران خان د دې ملک دپاره او د دې وړو د مستقبل لپاره چې کوم دی روته دي د دې ملک د ازادۍ لپاره روته دي او نن په هغه باندې جانلیوا حمله وشوله الله پکې هغه بچ کو موږ د الله تعالی نه شکر وباسو خو موږ دا کوم امپورټډ حکومت چې دی د دې خلاف روتو لا منظور तेरा बाप बिदाएगा हम लेके रहेंगे तेरा बाप बिदाएगा बेगैरतों की हुकूमत चोरों की हुकूमत बुज़दिलों की हुकूमत इमरान तेरे जानिसार बेशुमार मंडी तवीलू चे इमरान खान जमंग रेड लाइन दे دا रेड लाइन बंद न क्रास के तबसोन इमरान मलके زه عمران خانم دا عمران خان دی نن به تا ته په ښار په کلي په کوڅه کې خلک ولاړي موږ تا نه د دې خبرې تپوس کوو چې دونه سیکیورټي باوجود څنګه موږ د دې भरपूर مزاحمت کوو تر څو عمران خان موږ ته ویلی نه چې درنه ختم هغې پورې به دا ځای بند دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول خو زه د دې بزدلانه حرکتو د دې भरपूर مذمت کوم او بیا د الله تعالی شکر ادا کوم چې یا الله ستا ډېر زیات شکر دی چې تا په دې پاکستان باندې خپل رحم او کرم وکړو او د دې بزدلو خلکو هغه بزدل حرکت چې کوم دی هغه تا ناکامیابه کو نو زه د خپل الله تعالی ډېر زیات شکرګزار یم په دې باندې او د پی ټی آی ټول ورکران په دې د الله تعالی شکر ادا کوي خو زه د دې ادارو نه د دې ملک د عوامو نه یو عاجزانه شان سوال کوم چې ولې د یو شهري د پاکستان د یو لیډر دا حق نه جوړیږي چې هغه یو پرامن احتجاج وکړي چې کله عمران خان باندې دوی هر قسمه الزامونه ولګول په ده باندې د کافر فتوا ولګوله د ده د کور زنانه ټارګېټ شولې د دوی هر قسمه بهتانونه پې ولګېدل د هغې نه بعد دا ټول غله را یو شول سورلس د پاکستان ټولې پارټۍ یو شولې هغه له د هغې باوجود بیا هم شکست ورکړو اوس په دې حدګنډو باندې رالل چې دا بزدلانه حرکتونه یې شروع کړل آیا دا پاکستان کې چې کوم اوسېږي دا انسانان نه دي دوی ته د خپل حق د خپل رای د ازادۍ اختیار نشته زه دې عوامو ته وایم چې تر کومې به تاسو په دې آزاد ملک کې غلام اوسېږئ د چا به غلام اوسېږئ هغه تاسو زما نه ښه پېژنئ منګه ایز اے قوم ایز اے پاکستانی د دې ټول سیستم نه د دې ټولې دنیا نه دا مطالبه کوو او دا سوال کوو چې موږ د خپل رای او موږ د خپل اختیار حقوق راکې څنګه چې دا اوس دا
کار دا به زیاتیږي. نو مهرباني وکړئ دا ملک مغر کوئ او راشئ. دا یو جمهوري ملک دی، دلته جمهوري لارې خپلې کې، دلته جمهوري طریقې سره دې خلکو له خپل اختیار ورکړي. او که داسې نه نو زه تاسو ته دا وایم د دې عمرزو د چوک نه چې دا تاسو ډېر بدترین شکل ته دا ملک بوځئ. منګه په خپل راوتی یو، منګ ورکران په خپل راوتی یو. دې کې منګه ته د اچا د اډر د اچا د صلاح ضرورت نشته. دا هر یو کس عمران خان دی او دا هر یو کس به دلته ولاړی. نه موږ د چا نه تپوس کوو، نه موږ د چا نه تپوس کولو پابند یو. موږ په خپله باندې په خپل اډر په خپل د زړه په مینه باندې راوتی یو او دلته د خپلو سرونو نه تیر ولاړ یو. دلته چې کوم کسانو ملال د چا په وینا نه راغلي وروره ټول په خپل روټ دي او دا به زیاتېږي. روډ بندول دا یو احتجاجي دا یو خپل احتجاج ریکارډ کول دي. دا به موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو. د هغې نه پس به موږ بیا کینو سوچ به کوو. او د روډونو بندولو سره ملکونه نه غر کېږي. دا یاد ساتئ د روډونو د بندولو سره ملکونه نه غر کېږي. دې حرکتونو سره د ملکونه تباه کېږي. دا کم چې دوی کوي او دا د روډونو د بندولو پورې یوازې د روډونو د بندولو پورې دا نه ده محدودو. دا به ډېر لرې ځي. که د دوی دا طریقه کاري دا به ډېر لرې ځي. دا به د دوی د دغه نه بار وي، د دوی د کنټرول نه به دا بیا بار وي. موجوده حکومت هر یو حدګنډه استعمال کړله. ورسره موږ سیکورټي ادارې هم د دې ذموار ګڼو، ځکه چې د یو دونه غټ لیډر حفاظت د دې خلکو